په دوی کې دي دا ټول راجمع شي د الله جل جلاله د قرآن کریم د یو آیات نعم البدل نشي کېدلی او قیمت نشي ادا دیو جنا مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکي په حیثیت مسلمان دا د هر مسلمان ذمہ داری ده چې اول صحت لفظي سره صحیح تلفظ سره صحیح ادایګي سره د الله کتاب په خپل بچو په خپل زده کړي د ټول نوم باندې دا د قران حق او بیا ور سره د قران معانی د قران احکامات د قران په تفاسیر باندې ځان کوی په دې باندې عمل او بیا د دې قران اشاعت کې دا قران خلق کوي کوم آیات چې تاسو مخکې تلاوت شو مفتی شفیع رحمت الله علیه کې یتلون صيغه د مضارع ده دې د دې د پاره راوړه څنګه چې د دې نه مخکې آیات کې د اولیاء الله د عارف بالله د علماء حق صفات ذکر کړو انما يخشى الله من عباده العلماء مخکې د اولیاء الله صفات خود هغه تعلق باطن سره دا هغه تعلق زړه سره دا هغه تعلق روح سره چې اولیاء الله صفات د مخکې ذکر شروع نو مخکې روحانی او باطینی صفات اولیاء الله ذکر کړو اوس دې آیات کې جسمانی ظاهری بدنی چې کوم د اعضاء او جوارح سره تعلق لري هغه صفات ذکر کړي اشاره دې طرف ته چې مؤمن بدن نه با د بجون د قران دنه مو قرآني باربم خلقو ته د دې شکل د قران مخه ته راځي قران به مادميږي څنګه د صحابه په ژوند کې صحابي بروان به هذا القران يمشي دا قران روان دا غي شکل دا غي سترګي دا غي لباس دا غي قتل دا غي ویل دا غي اوریدل دا غي نیول دا غي سوچ دا غي دل دماغ دن نبار دا ټول د قران نه چې څو قران یې هغه موجود نو د الله پاک د اولیاء الله ظاهری